علیه الصلاۃ والسلام سیرت مونږ شروع کړی و. او دې پورې مونږ رسولی و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بادشاهانو ته خطونه لیږلي وو. د روم باچا ته یې لیږلی و، هغه ایمان راوړی و او پادریانو هغه ونه منه، خپل مشر پادري قتل که، هغه یې شهید که ځکه هغه ایمان راوړی و. نو باچا خپل یې نوا و، وی ما خو تاسو ازمولی. دغسې دې پورې موږ خبره رسولې وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام نورو بادشاهانو ته هم خطونه لیږلي وو. د فارس بادشاه کسرا ته یې خط لیږلی و. هغه ته چې خط ورسېد، خط کې نبی علیه السلام لیکلي وو: من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس، چې دا خط د محمد رسول الله د طرف نه ده، چې محمد د طرف نه چې د الله رسول دی کسرا ته چې فارس بادشاه دی. کسرا چې خط وکته چې زما نوم یې وروستو لیکلی، خپل نوم یې مخکې لیکلی، خط یې وشله چې زه نه منم او د ماتحتو بازان د یمن د یو علاقې حاکم و، هغه ته یې وویل چې دا محمد مالا قیدي راوله، لاس تړلی مالا راوله. بازان ته چې خبره شو، بازان وی چې اوس څه به دا جنګونه کومه. دوه کسه یې پسې ولګل چې بس هغه ته وایه چې راشه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې قاصد لاړ، د کسرا خبر یې ورته ورکړ چې کسرا خط وشلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خفه شو، خیرې وکړي: اللهم مزقه ومزق ملکه، الله دې ټوټې ټوټې کړي، د ده دا ملک، د ده دا بادشاهي ټوټې ټوټې. نو بازان دوه کسان نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې ولېږل چې څه به اوس د یو کس دپاره په مدینه چړایي کومه، خو دې کله بیا ما سره جنګ کولی شي، خو دومره غټ طاقت سره دوه کسا به ولېږم، دی به ورسره راشي. هغه دوه کسان لاړ، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د بازان خبر وکړو چې مونږ تا پسې راغلي وو او باچا دې غواړي، بازان مونږ را لېږلي وو د کسرا د طرفه، ته به مونږ سره ځي. چې سبا شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هغه کسان وویل، وفد والو چې ځو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې چېرته؟ وی ستاسو هغه او کسرا ته به هم خلکو دغه رعایه چې دي دو به ورته رب وي، لکه څنګه فرعون چې به ځان ته رب وي، انا ربکم الاعلی، نو ده ته به هم رب وي. نو نبی علیه السلام وفرمایل: ان ربی قتل ربکم، زما رب ستا رب چې دی، ستاسو رب چې دی هغه قتل کړلی. ستاسو بادشاه نشتی، نو تاسو چې چاته رب وي هغه وجلی شی دی. زه اوس چل لاړ شم، تاسو زه هغه له بوتلم، هغه قتل شی دی. بازان ته زما خبر ورکړئ ځئ، چې اوس هغه نشتی نو زه ولې لاړ شم. دا دوه کسان واپس شو،
واپس بازان ته خبر ورکړ چې هغه د مدینې هغه پیغمبر وای هغه محمد هغه وای صلی الله علیه وسلم چې زما رب لګېدل دی ستاسو رب یې قتل کړی هغه وایي چې کسرا به څوک قتل کړي خو ځان یو طاقت دی دلته خبر لا نه دی را رسېدلی دی دو دا خبرې کوي په دې کې د فارس نه کسان راغله هغو دا خبر وکړو چې کسرا قتل شوی دی او زوی لګېدل دی دا خپل پلار یې وژل دی وی دا کومه ورځ چې روز تحقیق یې وکړو هغه ورځ وه چې کوم نبي علیه صلات وسلام خیلې وه بازان وی چې یو سړی دی په مدینه کې ناسي او په خپل فارس کې په ایران کې د دوه ورځې پس هغو ته په خپله پته لګي چې زموږ بادشاه هغه زوی لګېدل دی هغه یې قتل کړلی او هغه ته دې په هغه وخت پته لګي دا و د چا و دا سړی د الله پیغمبر دی خلکو ته وی چې تاسو ګواه شئ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کلمه یې ویله وي زه مسلمان شوم خوښه ستاسو خپله ده که تاسو ایمان راوړئ جو ښه ده که نه راوړئ جو بیا ښه ده د بازان اکثر رعایا چې و د هغه ماتحت هغې کې اکثریت هغه مسلمانان شو نو هغو ایمان راوړ هلته د حبشي بادشاه نجاشي هغه مسلمان شو د حبشي هر بادشاه ته به نجاشي وي دا د هغه لقب لکه کسرا قیصر د روم بادشاه ته به قیصر وي د فارس بادشاه ته به کسرا وي یو هغه مخکینی نجاشي و هغه مسلمان شو دا بل دی عمرو ابن العاص هغه نبی علیه الصلاة والسلام عمان ته لېږلی و نو هلته دوه کسانو به حکومت کو د یو نوم عبد و د یو نوم جعفر و عمرو بن العاص چې هلته لاړ نو معلومات وکړو چې دا څنګه کسان دي دې کې نرم څوک دی دې کې دا په کومه خبره خفه کېږي په کومه خوشحالېږي ډېر ذهین صحابي و دا نو بیا یې عبد ته دعوت د اسلام ورکړه هغه ډېر زیات غوسه شو ده ورته وویل چې ته غوسه کېږه مه په دې باندې به ښه سوچ وکړي ځکه اسلم بازان هم مسلمان شوی اسلام یې راوړلی اسلم النجاشي د حبشي باچا هغه ایمان راوړلی اسلم ملک بحرین د بحرین بادشاه چې دی هغه اسلام راوړلی د دومره طاقتونو سره ته کله جنګ کولی شي ته پې سوچ وکړه ده وی عبد وی چې ما ته لږ وخت راکړئ چې زه پې سوچ وکړم او د جعفر سره سلا مشوره وکړم جعفر سره یې سلا مشوره وکړم جعفر وی چې دا ما خط چې چا راوړلی دا کس ما ته تاسو وښایئ عمرو بن العاص راغی هغه د اسلام محاسن د نبی علیه الصلاة والسلام معجزې او د هرقل واقعه بیان کړ چې هرقل هم هغه هم دا خبره منل دا د اسلام طاقت یې تسلیم کړلی ایمان یې راوړی خو د خپل رعایا د وجې هغه بیا واپس خپل ایمان ښکاره نه کړه او مرتد شو نو دې دواړو هم ایمان راوړو خلکو ته وی تاسو ګواه شئ چې مونږه ایمان راوړو دا دواړه هم مسلمانان شول بل خط نبی علیه الصلاة والسلام مقوقس ته لېږلی و دا هم د روم د یوې علاقې مشر و حاکم و هغه ته چې خط لاړ هغه خپل د علماو د هغه وخت چې کوم علماو د هغوی نه یې تپوسونه وکړه د دې خبرې تحقیق وکړو چې دا مذهب څنګه دی دا پیغمبر رښتینی دی که نه دی
هغه ورته وویل چې دا رښتینی مذهب دی او رښتونی پیغمبر دی. نو هغه مسلمان شو، ایمان یې راوړ. نو دې ته دا هغه د صلح حدیبیه هغه برکات دي، او فتح مبین چې ورته ویلي چې دا فتح ښکاره ده. په هغې کې ظاهري شرطونه چې وو ټول مسلمانانو د زوالو، د هغو د خلافو، د هغو د کمزورتیاو، په هغه صلح کې الله پاک دومره لوی برکت واچو چې نبی علیه الصلاة والسلام د هغو نه په دمه زړه شو، د هغوی نه مطمئن شو، دعوت ته لاره کولاو شوه، او اسلام د حجاز نه بهر ته ووت، روم ته ورسید، فارس ته ورسید، یمن ته ورسید، بحرین ته ورسید، او حبشې ته ورسید، او نورو ځایونو ته بهر ملکونو ته ورسید. نو دا د هغه صلح برکاتو، هغې ته فتح مبین چې ویلي وو، نو هغه په دې وجه. بیا مقوقس نبی علیه الصلاة والسلام هغه قاصدانو له ډېر شی تحفې تحایف ورکړه، او ورسره 2 وینځې ورکړې، او یو وینځه هغه ماریا قبطیه دا یې وله ورکړه، د قبط قبیلې نه وه، او قبط قبیله چې ده قبطیان، دا د مصر یو په مصر کې پاتې کېده. نو دا هغه علاقې دا یو وینځه وه، دا یې نبي علیه الصلاة والسلام ته ولېږله تحفه کې. هغه نبي علیه الصلاة والسلام ازاده کړه، او هغې سره بیا نکاح وکړه. او د دې خبره مخکې تېره شوې وه، او د دې نه الله پاک بیا ابراهیم هغه د دې بچی و، د نبي علیه الصلاة والسلام زوی ابراهیم هغه د ماریا قبطیه چې د نبي علیه السلام بیبي وه، نو د دې بچی و. دا یې نبي علیه الصلاة والسلام ته ولېږله. بیا د دې نه وروستو عیینه ابن حسن او حارث بن مره، د عیینه دا هغه سړی و، درته به یې ډېر قمقل سړی وي چې دا ډېر قمقل دی، خو د ده خلک خبره مني، او د ده واقعات مخکې تېر شوي دي چې احزاب کې هم نبي علیه السلام درته وي چې ته د دې کافرو د مرستې نه خلاص شه، او موږ به تاله د مدینې نیم کجوري راکړو. د وی نه د دې کال ټولې به راکړو، ده ونه منله. بیا صحابه وویل که دا الله رسوله که ستا حکم وي، د الله حکم وي، نو ټول باغونه ول زموږ ورکړه، که ستا حکم وي بیا وله ټول ورکړه، که هسې جنګي مشوره وي نو موږ دې کافرو له یو دانه خپله نه ورکړو. نو دا هغه سړی دو د ایمان په سلا وکړه چې اوس خو غټ غټ بادشاهان مسلمانان شو، او اسلام هیبت او وقعت او طاقت هغه خور شو. نو دو دواړو وایي چې موږ ولې پاتې کېږو، اسلام به قبول کو. نو دو روان شو د ایمان راوړو دپاره او اسلام کې داخلېدو دپاره. په لاره کې ول یو کافر فزاره نوم یې هغه میلاو شو. وایي څه کوئ؟ وایي ځو مسلمانېږو، دا خبره ډېره خوره شوه، نو موږ ولې پاتې کېږو؟ هغه وایي صبر وکړئ، زه مکې ته روان یم، طواف له عمره کومه، د قریشو حالات به واخلم، قریش به وګورم چې دو یخشي دي که نه، جنګ اراده شته په مسلمانانو. که هغو څه اراده وه نو تاسو موږ ته خو نږدې قریش دي، موږ ته خو روم او کسرا او دا خو نه دي، دا خو موږ نه ډېر لرې دي، زموږ خو نږدې قریش دي، دا زموږ په کارېږي، نو صبر وکړئ. دوی پاتې کړه، دی لاړ مکې ته. هلته یې د قریشو نه تپوس وکړه، عمره یې چې وکړه، وایي ستاسو څه اراده ده؟ هغه وایي دا صلح خو یو بانه ده، موږ خو دې کوشش کوو د خپل طاقت ادا جمع کوو، کله پې زموږ لاس بر شو نو موږ به په دې دو باندې حمله کوو. دا خبره هم نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسېده چې د دو هم
په موږ باندې اراده د جنگ شته. نبی صلی الله علیه وسلم یو پیرا په مجلس کې اسی باس کو چې وګوروي د خالد بن ولید د شانې سړی لا د اسلام د زړه ته د اسلام حقانیت لا نه دی پرېوتی، دومره هوښیار سړی دی او دی لا په کفر کې دی، د زړه لا په اسلام باندې اوبه نه دي څښلي. ته اوس زه دته حیران یم چې دومره ذهین او هوښیار سړی او هغه لا په کفر کې ګرځي. اسلام نو دا خبره یو کافر آبان په خط په ذریعہ باندې خالد ته ولېږله مکې ته. نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې دا خبره کړله، اوس خوښه ستا ده، کافر دی خو خبره چې نبی علیه السلام څه کړ هغه یې ورته ورسوله. په دې کې عمرو ابن العاص هغه هم راغی. نبی علیه الصلاة والسلام دا هم وی چې لو جاء عندنا لنکرمنه ولنقدمنه، ارمان کدی چې ته موږ خواله راشي زما خواله، زه به د ده ډېر عزت وکړم او دی به خپل په هر دغه کې مخکې ساتمه. دا خبره یې ورته وکړه چې نبی علیه السلام داسې ویلې، اوس خوښه ستا ده. نو دغه ورځو کې مکې ته عمرو بن العاص هغه لاړ. نو خالد بن ولید ته وی چې رضی الله عنه لا مسلمان شی نه دی، ورته وی چې تل وګوره ټول بادشاهان هغه اکثر لوی لوی بادشاهان مسلمانان شو، لوی لوی خلک مسلمانان شو، ډېر ډېر په زرګونو کسان اسلام کې داخل شو، نو ته ولې وروسته پاتې؟ او د نبی علیه السلام هغه بله خبره هم کافر ورته رارسولو چې نبی علیه السلام داسې ویل دي، ده وی صحیح ده. خالد بن ولید او طلحه بن زبیر دا دواړه د ایمان دپاره روان شو. عمرو بن العاص خو مسلمان دی، هغه ورسره هم روان شو. چې دوی مدینې ته ورسېدل او نبی علیه الصلاة والسلام خبر شو چې خالد بن ولید او طلحه بن زبیر هغه راغلي د ایمان دپاره، نو فکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله اکبر. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر د خوشحالۍ نه وي، بیا وی دخل الشباب فی الاسلام، څه ښایسته ځوانان په اسلام کې داخل شو، ډېر زیات خوشحاله شو. خالد بن ولید یو بهادر سړی و، احد کې چې مسلمانانو ته شکست شوی، هغه د خالد بن ولید رضی الله عنه ایمان یې راوړ، اوس رضی الله عنه د ده د وجې او د ده د مهارت د وجې او د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم کسان ودرولي 50-50 کسان، الله ول نبی علیه الصلاة والسلام له ډېر عقل فهم په هر لحاظ د جنګي کې نو دغه ځای نبی علیه الصلاة والسلام ته معلوم و چې دا داسې ځای دی چې په دې باندې موږ ته خطره ده. چې کله هغه صحابه راګوت شو، خالد بن ولید په هغه طرف باندې حمله کړې وه. جنګي مهارت د هغه دومره و، د بل چا ورته نه و خیال شي په دې طرف لاړ شي. او خالد بن ولید او زبیر ابن العوام دا دوه صحابه داسې وو
طاقتور خلک اکثر چې کار کوي نو په ښي لاس کوي، که توره وهي که بل، نو دا دوه صحابه داسې وو چې دو به دواړه په ګز لاس به هم توره چلوله، په ښي لاس به هم توره چلوله، اس به یې په خپو راټینګاو او دواړه لاسو کې به یې تورې وي. نو خالد بن ولید رضی الله عنه دا مسلمان شول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په ایمان باندې ډیر زیات خوشاله شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بنو غسان دا یو قبیله وه، دو په مدینې باندې د حملې اراده کوله. د هغې پته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ولګېده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2000 کسانو لښکر ولېږه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې یو ناشنا خبره وکړه. وی امیر با د دې لښکر زید وي، زید رضی الله عنه که شهید شو نو بیا به امیر جنډه بچي، بیا به جعفر رضی الله تعالی عنه سره. جعفر چې دی دا د علي رضی الله تعالی عنه ورور دی او د نبی علیہ السلام د تره زوی دی. او که جعفر شهید شو نو بیا به عبدالله ابن رواحه دا به امیر. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه وخت کې اکثر لښکر یا فوج به چې ته نو نورو ورځو باندې به ته دغه پیره باندې په جمعې په ورځ باندې به اکثر نه لېږه نبی علیہ السلام، خو دغه ورځ باندې په جمعې په ورځ به نو لښکر یې سهار نه ولېږه. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه هغه دا سوچ وکړو د لارې نه راواپس شو چې بیا پته نه لګي ژوند شته نشته، دا اخري مونځ دی، جمعې مونځ دی، دا به نبي علیه صلات وسلام پسې په مسجد نبوي کې وکړم او ما سره اشته بیا به ځم. دی راواپس شو. نبي علیه صلات وسلام مانځه کې دی ولو تپوس یې وکړو چې ته خو ما لېږلی وې، ته بیا څنګه؟ وی زه څه د بزدلۍ د دې وجې نه نیم راغلی، خو دا سوچ مې و چې مونځ به په تاسو پسې وکړم د جمعې مونځ، بیا د مرګه د ژوند څه پته لګي او بیا به ځم. اس راسره ښه تکړه دی. نبی علیه صلات وسلام وی ټیک ده، خو که تا سره دا دنیا ټوله ستا او دا ته خیراتي ورکړي، د الله دپاره یې ورکړي، کوم ثوابونه چې هغه مخکې تل دي د هغو ثواب ته ته نشي رسېدی. بنو غسان چې و هغو سره خپل 1 لاک لښکر هغو سره و، نو هغو په دې تمه و چې موږ به په مدینه حمله کوو. دلته ورته دا پته ولګوي چې مدینې والا په موږ پسې په حملې راغله. نو روب پرې راغی، 1 لاک لښکر ورسره شته او دا د روم ماتحت و. نو روم بادشاه ته یې وویې چې زموږ مدد وکړه. هغه والا 1 لاک لښکر 1 لاک فوج خپل د رور په قیادت کې هغه ورکړه او هغو له یې کومک ولېږه. دلته نبی علیه صلات وسلام ته مدینې ته دو خبر ولېږه چې موږ له لږ کومک پکار دی. نبی علیه صلات وسلام 1000 کسان هغه نور ولېږل، 1000 کسان یې نور ولېږل، دا ټول 3000 کسان شو. یو صحابي د یهودیانو یو عالم ته دا خبر وکړه چې نبی علیه السلام خو داسې خبر وکړه چې زید به امیري که هغه شهید شي، بیا به جعفر امیري که هغه شهید شي، بیا به عبدالله ابن رواحه امیري. یهودیانو عالم ورته وایي چې دې نه تا څه مطلب واغست؟ هغه وایي ما دې څه مطلب واغست؟ خو خبره به نبی علیه السلام وکړه. پیغمبر چې داسې خبره وکړي د دې مطلب دا ده چې دا 3 واړه به شهیدان کیږي، دا 3 واړه په دې جنګ کې شهیدان کیږي. هغه ځکه د تورات عالم و او هغه ته پته وه چې یاره پیغمبر د خولې نه داسې خبره الله وخېږي، د هغې بیا مطلب دا
دوی چې هلته ورسېده نو اول زید رضی الله تعالی عنہ امیر د جنډا غسر ده نو جنډه با چې څوک امیر و غسر به جنډه وا جنډه به مو چته ساتله دا جنډه به داسې وا چې دا به دو رغښتو ته نه پرېخوا دا به یو قسم شکیس ګڼلی شو جنډې حفاظت بوبو د فوج بیم مشري بیم کوله هغو له به هدایات هم ورکول چې په دغه طرف حمله وکړئ په خپله به هم جنګېده هغو مخامخ جنګ و د نن شانې نن سبا چې کوم جنګ دی د غلا جنګ داسې نه و مخامخ د بادرۍ جنګ و نو زید رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه او هغو هم وی چې اوس 3000 کسان دي دو سره څه ټول 15,000 کسان یا 1000 کسان جنګ له ولېږل نو بیا هم په مسلمانانو زیاتو مسلمانان تر ماښامه وجنګېدل او داسې وجنګېدل په بادرۍ او د هغو نه یې ډېر شی قتل کړه او په دغه ورځ د مسلمانانو یو کس هم شهید نه شو بله ورځ بیا صحابه جنګ له ووتل بیا په بادرۍ وجنګېدل په دغه ورځ د هغو نه هم ډېر شی قتل کړه لږ ډېر مسلمانان هم شهیدان شول 6 ورځې مسلمانان مسلسل وجنګېدل ښه په بادرۍ او د هغو نه په مخه قتل کوي ولې هغه ډېر زیات دي 2 لکه کسان دي نو د هغو کموالي پته نه لګي زید رضی الله عنه هغه شهید شو جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه واغسته هغه جنګېده یو کم لاس کې چې جنډه و داتې کافر توري ګزار وکړه هغه لاس کې کټ کړ هغه په بل لاس ونیوله جنډه نو کافر ګزار وکړه هغه بل لاس یې کټ کړه هغه دا دواړه منډي لاسونو دا یو ځای کړه خپل سینې پورې دا جنډه ونیول آخر کافر گزار وکړو اوږې باندې اوږی والا کټ کړه کته پورې جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شو جنډه عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه راواغسته هغه جنګېده په بادرۍ سره هغه هم شهید شو یو صحابي دی هغه جنډه سې راوچته کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې ناست دی زید چې شهید شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله په وحی په ذریعہ ویلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زید شهید شو بیا چې جعفر رضی الله تعالی عنہ شهید شو نبی علیہ السلام وی جعفر هم شهید شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جعفر رضی الله عنه کور ته لاړ داغه ماشومان سره مینه وکړه هغې کې ته یې رانږدې کړه ځان سره ښکلې کړه د جعفر ښځه راووته تپوس یې وکړو چې دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم اخبرني ما خبر کړه چې دا څه چل دی مخکې خو تا چاته داسې کار نه دی کړی زموږ وړو سره چې داسې مینه دي کړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته د جعفر د ښځې ته د جعفر د شهادت خبر وکړه فبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام د سترګو نه اوښکې لاړې بیا ښځې ته یې وي چې الله پاک ما ته وښیله چې جعفر رضی الله تعالی عنه له الله پاک د یاقوتو لاسونه ورکړلي لکه لاسونه د کافرو کټ کړي وو که نه د هغې بدله کې الله پاک وی جعفر له د یاقوتو لاسونه او وزرې ورکړلي او فرشتو سره په جنت کې الوزي دا الله ما ته وښیل بیا نبی علیه الصلاة والسلام د عبدالله ابن رواحه د شهادت خبر ورکړ نو هغه صحابي چې جنډه اوچته کړه نو مخامخ خالد بن ولید رضی الله عنه ولاړو
هغه ته وی چې دا جنډه واخله دا ما سړي پاسې اوچته کړله ماله د فوج د جنګولو چل نه راځي نه د مشرۍ چل راځي خو د جنډه مې اوچته کړله چې کته په ځمکه پرته نه وي ځکه جنډه به خلکو کته پرېښوده دا به خامخا چا نه چا اوچتوله نو خالد بن ولید رضی الله عنه وی چې ما نبی علیه السلام خو 3 کسانو نومونه اخیستي وو نو هغه صحابي ورته وویل چې 3 کسانو نومونه اخیستي وو د هغې دا مطلب نه دی چې اوس هغه شهیدان شو نو اوس به څوک جنډه به اوس څوک نه اوچتوي څوک خو پکار دی که نه مشرۍ له څوک پکار دی او زه نه پوهېږم په دې خبرو د مشرۍ چل مال نه راځي ها جنډه واخله خالد بن ولید رضی الله عنه جنډه واغسته خپل فوج منظم کا هغوی بیرته واپس کړه ورته وی په شا شئ واپس یې کړه کوم ځای کې چې د دوی پړاو هغلته یې راویسته نبی علیه الصلاة والسلام چې ماسخوتن مانځه راغی نو په دې مخ مبارک باندې اطمینان او د خوشحالۍ اثرات صحابو ته وی چې جنډه زما هغه 3 واړه سالاران چې ما مقرر کړي وو هغه شهیدان شو او جنډه اوس داسې یو سړي واغسته الذي سیف من سیوف الله یو سړي داسې واغسته چې داسې سړی دی چې هغه د الله د تورو نه یو توره ده سیف من سیوف الله دا لقب والا نبی علیه السلام ورکړه چې د الله توره او اوس به انشاءالله مسلمانان شکست نه خوري نو خالد بن ولید خپل فوج واپس کو سبا لای سوچ وکړو چې څه چل وکړم زمونږ سره خو دغه 3000 کسان دي په هغې کې شهیدان شوي هم دي که هغو نه موږ ډېر قتل کړو 2 لاکه کې به موږ څه ووژنو یو کار یې دا وکړه جنډې بدل کړي جنډې رنګونه یې بدل کړه او په دې فوج کې د مسلمانانو دا کار و دی کې بای یو ته بای میمنه وي یو ته به میسره وي یو ته به قلب وي یو ته به مقدمه وي مخکې په سر باندې به څه کسان جنګېده د هغې لپاره مقرر یو به ښي طرف ته یو فوج شو ګس طرف ته فوج منځ کې قلب به یو شا طرف ته به دا کوم چې مخکې و هغه شا ته راویسته کوم چې شا ته و هغه مخکې بوتله کوم چې ښي طرف ته و هغه ګس طرف ته راویسته او دا ټول فوج ترتیب یې بدل کړ او مختلفې جنډې والا بدل کړي او سبا میدان ته ووته کافرو چې له مسلمانانو له کومک راغی دا د خالد بن ولید جنگي تدبیر الله ولا لوی فهم فراز ورکړو کافرو دا خیال وکړو چې مدینې نه دوله نور کومک راغلی 3000 کسانو سره مونږ څو وخت شو مونږ جنګېږو او ډېر ورځې وشي مونږ د هغو څه چلو نه کړه اوس ولا نور کومک راغی نو رعب پې نور راغی خالد بن ولید رضی الله عنه حمله وکړه او په دغه ورځ داسې وجنګېد خالد بن ولید رضی الله عنه وایي چې په دغه جنګ کې دا اولنی جنګ دی د اسلام چې دی مسلمان شوی دی اولنی جنګ کې دا دې ته جنګ موته وایي موته یا موته نو لس تورې وې ما ماتې کړلي لس تورې زما په لاسونو کې لس تورې ماتې شي دي یو توره به ماته شو ما بله راواغسته بیا به جنګېدم بله توره به ماته شو بله به مې راواغسته لس تورې مې ماتې کړلي کافر منې الله روب واچو هغو وتښتېدل هغو په مخه شو خالد بن ولید رضی الله عنه خپل فوج ته وی چې تاسو پسې به ځئ ودرېږئ صحابه ووی چې هغو روان دي چې موږ یې دغه وکړو او قتل یې کړو هغه ووی که چېرته ودرېده نو ستاسو نه په شلچنده زیات دي 2 لکه کسان دي یو ځای کې خپې راټینګې کړي نو تاسو دا یوازې دا بهادري نه ده خپل فوج ساتل هم بهادري ده واپس کېږئ خالد بن ولید خپل فوج راواغست واپس او د مدینې طرف ته هغو روان شو کافرو چې سوچ وکړه څه وخت څو ورځې پسه چې دا خو مونږ چې چلو نه دومره ډېر کسانو او مسلمانانو نه پاتې شو خو چې بیا واپس راته نو 2-3 ورځې پکې تېرې شوې
او مسلمانانو د مدینه په طرف ډیر سفر کړي. مدینه کې چې کله خلک خبر شو هغه وی فرارون دا خو تښتېدلي کسان دي. چې کله دوی مدینې ته ورسېده نو هغه زنانه وي که دوی شکیس خوړلی یا را تښتېدلي نو موږ ورته خپل د کور دروازې نه کولاوو. زما خاوند بزدله نشي کېدی، بزدله زما خاوند هغه نشي کېدی. نبی علیہ السلام وی انهم لیسوا فرارون بل انهم کرارون، دوی را تښتېدلي نه دي بلکې دوی خو د حملې تیاری کوونکي دي، بیا به ځي حمله به کوي. دا خو داسې نه ده چې دوی نه دي را تښتېدلي، بل انهم کرارون بلکې دوی به بیا به ځي جنګ به کوي که نه. دا خو یوازې دا بهادري نه ده چې خپل ځان څټونه کټ کول، بلکې خپل فوج صحیح سلامت راویستل دام لوی بهادري ده. دغسې نبی علیه الصلاة والسلام بل لښکر لېږلی و، عمرو بن العاص په یو قوم پسې او دوله یې 200 کسان ورکړي وو. هغه ډېر کم و 200 کسان بیا ابو عبیده له نبی رضی الله عنه له د کومک په تور ورکړو، نو 400 کسان شو. چې کله دغه 200 کسان نور هم ورسېد، ابو عبیده هم ورسېد، مانځه ټایم شو او دغه عمرو بن العاص دې نبی علیه الصلاة والسلام دړي پیرا د دې لښکر مشر کړلی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پکې هم موجود دی، هغه ماتحت دی. عمر رضی الله تعالی عنه هم دی، هغه هم ماتحت دی. چې د مانځه ټایم شو عمرو بن العاص هغه مخکې شو. بعض صحابه ورته وی چې دا ابوبکر شته، عمر شته، یا د ابو عبیده دی مشر دی، دی به دې مانځه ته مخکې کړی و. هغه وی زه امیر یې منو، نبی علیه السلام زه امیر کړی ما. او قاعده دا ده چې کم خلیفه د ملک مشر خطبه به د جمعې دی وی، د اختر مونځ به دی کوي، د جمعې مونځ به دی کوي، هسې مونځ به دی کوي. دی د مسلمانانو مشر دی، فوج کې مشر دی، نو د فوج له به هم مونځ دی کوي. نن سبا زموږ هغه مشرانو له قلهو نه ورځي نو مونځ به څه وکړي. نو عمرو بن العاص وی زه نبی علیه السلام امیر کړی یم، زما حق دی زه به کوم. بیا مونځ یې خو وکړو، شپه شوه، یخ دی ډېر زیات. عمر رضی الله تعالی عنه وی چې دا قافله ودروه فوج او یخ دی ډېر چې اور بل کړو. عمرو بن العاص وی چې اور به هېڅوک نه بلوي، اور به نه بلوئ، اور بل نه کوئ. وی ډېر زیات یخ دی، هغه وی یخ دی کار ته دی خو اور به نه بلوئ، دا زما حکم دی. او صحابه خو منونکي، امیر حکم وکړه اوس یخ ولوم کېږي، ټوله شپه یې په یخ کې صحابو تېره کړه، خو امیر حکم دی، امیر وی نه به بلوئ، بس نه بلئ. او د شپې د خدای کار ته وګوره، په دغه عمرو بن العاص باندې غسل واوښت. د غسل ضرورت شو ورته، تیمم یې ووهه او بیا مانځه ته مخکې شو، سهار مانځه ته. صحابه ورته ووایي چې موږ اودسونه کړي نو بل څوک به مخکې شي، تا باندې غسل اوښتی دی او تیمم دی وهل دی، نو موږ وینا غسل وکړه، وینا یخ دی، زه مړ به شمه، زه غسل کله کولی شم په دې یخو اوبو باندې. وی موږ به وینا مونځ به زه کوم، بیا یې مونځ وکړو، تیمم سره یې مونځ وکړو. او صحابه خو بیا شاته ورپسې ودرېده، وی کېږي که نه کېږي، خو امیر حکم دی چې ودرېږئ نو ودرېږئ. جنګ وشو، هغه قوم تشکیستو شو، هغه په مخه روان دي تښتي. د خپل کسانو ته حکم وکړو چې تاسو به بس ځئ مه ودرېږئ. دې صحابه ووایي چې روان دي، هغو تښتي، پرېږده چې مړی کړو، ښه یې ووژنو. وینا واپس کېږئ،
واپس رااله مدینې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړه صحابه چې دې دا کارونه وکړه. نبی علیه السلام راوغوښت چې دا ابو عبیده به دې مخکې کړی مشر و. ویل الله رسول صلی الله علیه وسلم امیر مخکې کېږي او تاسو امیر زه مقرر کړی وم. نبی علیه السلام ویل ټیک ده دا خبره خو ستا صحیح ده چې امیر مونځ خو امیر کوي. وی دا اور یخ کې دي صحابه د شپې اور بلولو ته د پرې نه کول. او ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم اور چې مې بل کړی وی نو کافرو ته پته نه لګېده دا اور ښکاري نه نو په موږ باندې به د شپې حمله کړې وه او ټول به یې وجلي وو. نو یخ کې شپه تېره کړه ولې صحابه خو محفوظ شو. وي دا خبره دې هم ټیک ده. وی چې غسل د باندې اوښتی یو نو غسل دې ونه که په تیمم کې دې مونځ وکړه. وی تا ویل دی چې ځان په هلاکت کې ځان به هلاکوئ نه دا خو ستا حکم او دومره یخ و چې ما لامبلی نو زه مړ کېدمه. دومره یخې اوبه وي نو په دې ما لامبلی شو نو تیمم مې ووهه او مخکې شوم ځکه زه امیر ومه مونځ ما بیا وکړه. وی دا خبره هم ستا صحیح ده. وی دا کافر تښتېده نو تا خپل صحابه ولې منع کړو. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبر راسېدل چې فلاني ځای کې هغو ته کومک راځي نو چې هغه کومک ورته راغل وی او په موږ یې حمله کړ وی نو موږ به بیا څه پاتې وو. نبی علیه السلام وی دا خبره دې هم ټیک ده. ټولې خبرې نبی علیه السلام د هغه ومنل چې دا ټولې خبرې هغه ستا ټیک دي. یو بل لښکر نبی علیه الصلاۃ والسلام لیږلی و 300 کسان صحابو سره. دا بدوان و بانډچیان په هغو پسې نو دوی ورسره جنګ وکړه. بیا دوی سره د خوراک څښاک هغه دغه ختم شو. خوراک ورسره ختم شو ډوډۍ ورسره بیا نه وه. دوی دعاګانې ادا وکړې او د سمندر غاړه وه هغې طرف ته چې لاړ نو داسې غونډۍ غوندې ښکاري غونډۍ غوندې ښکاري. دوی چې وکتل نو یو غټ مهی دی عنبر مهی ورته وایي. یو غټ مهی د سمندر په غاړه پروت دی او غټه غونډۍ غوندې ښکاري. صحابه له الله پاک خوراک ورکړه. هغې نه یو میاشت د هغې نه خوراک وکړو. هغه مهی یو میاشت یې وخوړه او د تجربې په توره د هغې هغه سترګې کنډول چې دی نو هغې کې 10 کسان هغه کېناستلي وو. صحابو هسې کتل چې دا مهی څومره غټ دی. 10 کسان د هغې یو سترګې په کنډول چې دی هغې کې ناست وو. نو څومره غټ مهی به او چې کله یې وخوړه هغه ډانچه یې ودروله اوښ یې ودروه. یو دنګ صحابي چې په دو کې و هغه یې په دې اوښ باندې وي ته ودرېږه نو یو اوښ دنګ او بل هغه صحابي په خپل هم دنګ و. هغه چې ودرېده په اوښ باندې او دا ډانچه یې ودروله نو مهی د هغې نه دنګ و. دوی چې کله واپس راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یې کارګزاري وویله. نبی علیه السلام وی هل معکم شیء تاسو سره هغه مهی نه باقیات چې شی پاتې دی بیا وی راکړئ چې زه هم تاسو سره لږ وخورم. نبی علیه السلام یې ورکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې نه وخوړه. صلح حدیبیه کې یو شرط دا هم شی چې کم قبایل چې دي چا سره ډله کوي نو بنو بکر هغه د قریشو ډله یې جوړ شي او بنو خزاعه چې و هغه د نبی علیه السلام ډله ییز و. نو بنو بکر هغو شرارت شروع کړه په بنو خزاعه باندې. د شپې به یې حملې کولې کسان به یې ولېږل. بنو خزاعه چې و هغه به بیدار و نو هغه بنو بکر واله به یې ووژل. یو پیره بله پیره چې ولېږل بیا ووژل بله پیره بیا. نو دا بنو بکر والا لاړ قریشو پسې چې موږ ستاسو ډله ییز یو او دوی زموږ کسان وژلي. نو هغه ورته وایي چې تا حملې خو بې تاسو کولې نه به کولې. وی هر څه چې دي خو اوس خو زموږ مرسته پکار ده که نه. دوی صحیح ده خو دا خبره تاسو
فاش نه کوي نبی علیه السلام چېرته خبر نشي زموږ معاهده ده چې موږ به په یو بل باندې ګزار نه کوو 10 کاله نو بنو خزاعه چې وو هغه وایي چې دوی خو 2-3 پیرې موږ ووهل نو دوی به اوس داسې کار نه کوي طواف له لاړه یو څو کسان هلته قریش وو او دا بنو بکر هغو پې حمله وکړه دو تښتېده د دو یو مشر و د هغه کور چې و هغه په مکه کې و بودیل ابن ورقه یو کور یې په مکه کې و د هغه کور طرف ته هغه دروازه بنده و دوی چې یا به پکې پناه والو کنې اسلحه به میلاو شي دوی چې واپس راغله په حرم کې 22 کسان هغه ووژل نو دوی ورته وي چې دا تاسو د معاهدې خلاف وکړه اوس موږ له انصاف پکار دی نو دوی دارالندوه کې مشوره وکړه یو سړی عبدالله ابن سعد ابن سراح دا اول مسلمانو دا سړی او وحی به هم لیکله قرآن به چې اته وحی هغه به یې لیکله بیا مرتد شو مکې ته راوتښتېد بیا کافر شو دې سړي ورته ووایي چې زه مسلمانانو سره پاتې شیم نبي علیه الصلاة والسلام سره پاتې شیم نو تاسو په 3 کارونو کې یو کار وکړئ 30 کسانو دیت ورکړئ تاسو قریش هم مالدار او بنو بکر والو هم مالدار دي دا پیسې جمع کړئ څه د هغو ورکړئ څه د تاسو ورکړئ بنو خزاعه له پیسې ورکړئ دا خبره ختمه کړئ هغوی دا خو نشي کولی او هغو نه معافي وغواړوي نه معافي هم نشي غوښتی او دا پیسې دا خو د کمزورۍ خبره وي چې دا نشي کولی نو ورته ووایي چې تاسو دواړه ځانه څه کوئ زمونږ کار به تاسو کې نشته او نبی علیه الصلاة والسلام ته هم خبر ولېږئ چې موږ د دې خپل بنو بکر دو ځانه یو بل سره جنګ کړلی خو موږ یې مرسته نه ده کړې او ته هم د دې خپل ډله ییز مرسته به نه کوې نو قریش ووایي نه دا خو غلطه خبره ده زموږ ډله ییز دی موږ خو به یې مرسته خامخا کوو وی درېیمه خبره وکړو وی درېیمه خبره دا ده چې بیا به نبي علیه السلام خامخا د خپل ډله ییز تپوس به کوي بدله به تاسو نه اخلي هغه خپل حلیف بیا پرېږدي نه دوی هر څه چې دي چې ګورو بنو بیا دو ابو سفیان دغه وکړو دو ورته ووایي چې دا خبره خطا شوې ده او نبی علیه الصلاة والسلام به دغه کوي نو ته لاړ شه د دې معاهدې تجدید وکړه او دا د 10 کالو په ځای 20 کاله کا او زه لاړ شه داسې نه چې څوک دو خبر نبی علیه السلام ته خبر ونه رسي هلته بنو خزاعه خپل یو شاعر سالم بن عمر هغه یې ولېږه نو هغه ورځ شپه سفر وکړ او ځان یې ورسوه او نبی علیه الصلاة والسلام ته یو قصیده وویله چې زمونږ کسان چې دي هغو په حرم کې قتل کړلي او ډېر فریاد یې په شعر کې وکړو نبی علیه السلام یې نصیر ته یا سالم ستا مدد کړی شوی دی ځه ستا مدد کړی شوی دی او بیا خو هم خبر ورسېو او د دوی سردار بودیل ابن ورقه هم وفد سره مدینې ته لاړ او هلته یې خبر ویوړو چې موږ سره دا ذکر شوی دی زموږ کسان وژلی شوي دي نبی علیه السلام وی بلکل زه به بدله اخلم بدل به اخلم او ستا مدد به کوم ته ځه بودیل د مدینې نه واپس راځي او ابو سفیان د خپلو کسانو سره مدینې ته ځي په لاره کې یو دمځی و هلته به نو دغه هلته شپه وه نو د شپې دواړه پاس شو بودیل ته ابو سفیان وي چې مدینې ته تلوي وي نه مدینې ته خو نه یم تلی وي نه مدینې ته به تلی هغه وایي نه زه خو مدینې نه بېرته یو کلی دی هلته تلی یم حال یې ورته ونیوي ابو سفیان وی نه ته مدینې ته تللی هغه وایي که تلی یم نو څه د یاري خبره خو نه ده خو نه یم تلی نو تلی ویم تا نه څه په ټولو خبره خو نه وه تا ته ویم چې زه نه یم تلی دی واپس مکې ته روان شو ابو سفیان چې دی سباله مدینې ته ته نو وی چې د بودیل اوښ چې کوم ځای کې ولاړ وي خپل ملګرو ته ووایي چې د دې پچې تاسو وګورئ ما ته کوي پکې
د کجورو دا بمبه دي شته که نه خرما بمبه دي او وکتل وي بمبه دي پکې شته وي دی مدینې ته تللی مدینې کې کجورې زیاتې دي هغو خپل اوښانو څاورو ته کجورې هغو ول ورکوي نو خبره خو داسې شوه چې اوس پټه پاتې نه شو نبي صلات وسلام ته خبر رسېدلی خو اوس به بله څه لار ګورو د ابو سفیان لور په نبي علیه صلات وسلام باندې واده وه ام حبیبه د مؤمنانو مور د نبي علیه صلات وسلام بیبي او د ابو سفیان لور وه دی وی زه به خپل د لور کره لاړ شم هغې ته به خبر وکړم چې څنګه لار جوړېده دی لاړ خپل لور کره نو چې کیني یو تولی ده هغه وخت کې چې څه تولی به وه نو دې د نبي علیه السلام تولی زر راټوله کړه چې دی کېناسته نو هغې ترې راټوله کړه ابو سفیان وویل چې بچیه دا تولی زما لایقه نه ده که زه د دې تولی لایق نه یم هغه وی بابا ته د دې تولی لایق نه یې دا د نبي علیه السلام تولی ده وی بچیه ته چې ما کره وې نو ډېره با اخلاقه وي اوس چې دلته راغلی ډېره بد اخلاقه شوی دی نو دی ورته وویل چې ته کافر یې هغه ټولې رشتې ختمې ټیک ته زما پلار یې خو اوس په هر خبره کې زه د نبي علیه السلام نه تپوس کوم ته دلته پاتې کېږي بیا هم نبي علیه السلام چې راغی هغه وی چې دا خو ستا پلار دی ته دا څه کوې دا بد اخلاقي ادا ورسره مه کوه د ده قدر وکړه اگر که کافر دی خو ستا خو پلار دی که نه دله ډوډۍ ورکړه د ده قدر وکړه بیا ابو سفیان ته وی چې ته ولې راغلی ابو سفیان ورته وی چې تجدید د دې صلح کوم هغه وی تجدید وی مونږه زه چې منو نبي علیه السلام وی نه خلاف ورزي د صلح کوم او نه بیا تجدیدونه کوم ما خو خلاف ورزي نه تجدید ولې کوم وی مونږ هم داسې څه دغه نه دی کړی وي نبي السلام وی ما فعلتم ببني خزاعه تاسو بني خزاعه سره څه کړي زه خبر شوم تجدید زه نه کوم نو ابو سفیان لاړ ابوبکر صدیق پسې رضی الله عنه چې ته په دې معاهده باندې ته دستخط وکړه چې دا 20 کاله شو هغه وی زه نه کوم پیغمبر پې نه دی کړی زما څه کار دی زه خپل کار کوه عمر رضی الله عنه پسې لاړ هغه وی دا ډېره ده چې ته زما مخکې ګرځې او زما د الله ستوري له نه ځي زموږ معاهده ده زه ویمه چې تا نه مې سر کټ کړی ته لا وایي دستخط وکړه زه خپې وباسه عثمان خواله لاړ رضی الله عنه علي رضی الله عنه خواله لاړ فاطمه ته یې مینت وکړو هغه وی زه خو زنانه یم زه کله دستخط کولی وی دا حسن دی وکړي وی دا د 4 کالو ماشوم دی دی څه شی دستخط وکړي دی نشي کولی بیا هسې کرښه دی پرې راکاږي د ده دا غرض و هغه هم یو پوه چې یاره څوک پرې دستخط وکړي نو هغه قریش اوس څه پېژني چې دا د چا دستخط دی یو کس پرې دغه وکړي نو زه به وایم چې که بیا دو خلاف ورزي وکړه زه به وایم چې پیغمبر د خپلې معاهدې خلاف ورزي وکړه علي رضی الله تعالی عنه ورته وي تا ته یو چل ښیم داسې کار وکړه مسجد نبوي مخې له به لاړ شي او چغه به وباسي چې زموږ معاهده خپل خپل په ځای ده بیا به ځانه ځي ده داسې وکړه ځکه خبره خو نوره شي نه ده هلته چې لاړ جو کارګزاري واړو داسې چل شو بیا راته علي رضی الله تعالی عنه وی چې داسې کار وکړه دغه مسجد نبوي کې مې دا بهر مې داسې چغه وواله رالم هغه وی چې علي رضی الله تعالی عنه تا به بشاړې کړلي دا یې څه چل وکړم دا اوس څه شی شو چغه دې وواله نو معاهده او صلح چې ده هغه په ځای شوه او په ځای شوې نه ده نبي علیه الصلاة والسلام عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی چې زما سامان دا تیار کړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړو چې څه چل دی ما ته پته نشته نبي علیه السلام ما ته ویل چې سامان تیار کړه نبي علیه الصلاة والسلام 3.5 کسان سره هغه تیار شو په دې کې علي رضی الله تعالی عنه
نبی علیہ السلام راوغوښتو او ورته ووي چې لاړ شه روضة الخاخ یو ځای دی هغې کې به یو ښځه په اوښ روانه یې هغې سره یو خط دی هغه خط د ښځې نه راواخله راوړه علي رضی الله تعالی عنه ځان سره کسان کړه او لاړل ښځه په هغه ځای کې روانه ده وي دغه ځای کې به تاسو له میلاو شي ښځه یې ودروله وي تا سره خط دی راکړه هغې وي ما سره خط نشته رښتیا یې در سره راکړه اوښ باندې چې کوم سامان مامان و هغه یې ولټوه نشته او دا ښځه نبي علیه صلات وسلام خوا هم راغلی وه سوال یې کوه وایي چې زموږ هغه مشران چې دي د مکې سرداران هغه مړه شوي دي تاسو په بدر کې قتل کړي دي اوس موږ له خوراک مراک څوک راکړي هغه موږ له هغو راکوو دوی چې سامان یې ولټاو وي نشتي بل یو صحابي ورته ووي چې شی ورسره نشتي علي رضی الله تعالی عنه وایي کیدی نه شي دې سره خط دی پیغمبر ویل دي ورته ووي ښځې ته یې ووي فاخرج الکتاب والله لاجردنک خط راوباسه کنې جامې دنه وباسم او بیا دې تلاشي اخلم پیغمبر ویل دي څنګه خط نشتي وایي یاروله چې اوس که په رښتیا جامې وباسي وي تاسو عقل مخ کوئ چې زه خط راوباسم نو غټ اوږده ویښته یو په هغه کمڅۍ کې خط ایښی دی او شاته ویښته یې لږ کړلي او هغه یې شاته په پرتوب کې بیا ښکته کړي دي خط یې راویسته ورې خط علي رضی الله تعالی عنه راوړ نو هغه یو صحابي دی حاطب ابن ابي بلتعه ده لیکل دی کافرو ته چې نبی علیه الصلاة والسلام را روان دی خط چې وکړه نبی علیه السلام وایي دا تا لیکل دی او ما لیکل دی عمر رضی الله تعالی عنه وی ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ته اجازه وکړه چې د دې منافق سر کټ کړم نبی علیه السلام یې عمر څه وایي دا بدري صحابي دی بدري صحابي خو د الله پاک د هغو مخکیني رستوني ګناهونه معاف کړي ته څنګه درته منافق وایې او سر یې کټ کړی وی تا بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما هلته واړه دي زما کډه دا واړه دي دا مې ما ته پته ده چې دوی ستا مقابله نشي کولی الله چې څه کوي تاله به الله بری راکوي خو په دې باندې د دې مسلمانانو هېڅ نه کېږي که دا ما دا خط هلته ما په دې لیکلی و چې په کافرو به زما احسان واوړي او زما د دې کډې به خیال ساتي نبی علیه السلام وی صدقته تا رښتیا ووي رښتیا دې ویلي بلکل وی دی معاف دی د غلط کار نه دی کړی ټیک دی بدري صحابي دی ډېرو خلکو بیا دته منافق لیکل دي دا بدري صحابي دی الله یې هر څه معاف کړی موږ څوک یو بیا بل څوک دی چې دته منافق وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې 3.5 کسانو سره هغه روان شو نو په لاره کې اقرا ابن حابس دا د پوره قبیلې سره راغی او مسلمان شو بنو سلیم د 1000 کسانو سره د 1000 کسانو سره هغه کسان چې هغو سره اسونه مو هغه په لښکر کې شامل شو مسلمانان شو نبی علیه الصلاة والسلام چې په یو منزل به مخکې ته خلک به راتله او مسلمانېدل به نبی علیه الصلاة والسلام 3.5 کسانو سره روان شي او 10 کسان ورسره جمع شو او سفر نبی علیه الصلاة والسلام څنګه شروع کو نبی علیه الصلاة والسلام وی چې طائف طرف ته ځئ سفر یې په هغه طرف شروع کړ طائف ته روان دي نو صحابه خیال وکړو چې دو بنو حوازن باندې حمله کوي
کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د طائف او د بني حوازن منځ ته ورسېد، نبی علیه السلام حکم وکړو چې مکې طرف ته ځئ. دا جنگي چالو چې یاره پوره لښکر نبی علیه السلام روان کړلی او تر 4 میله پورې چې مکې ته رسېدونکي دي، دغه پورې چاته پته نه لګي چې دا په کم طرف صحابه او نبی علیه السلام په چا باندې حمله کوي. صحابه ته هم پته نشته، نبی علیه السلام سره روان دي. او نبی علیه السلام دا حکم هم کړی و چې تله وي چې مدینې نه کومې لارې چې وتې دي په دې باندې پیرو لګوئ چې څوک د مدینې نه ونه ځي خبر بهر ته ورنه کړي، او که څوک مدینې ته راځي نو راځي دي، او چې بهر ته ونه ځي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړو چې مکې طرف ته ځئ. بدیل ابن ورقه په هر ورځ د مکې نه راوته او انتظار کې به چې نبی علیه السلام ویل دي چې زه به بدله اخلم. دا یقیني نه و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به 10,000 کسانو سره راځي، خو یو 200-400 کسان به رالیږي مدد له. نو هر ورځ انتظار کې دي. یو شپه دی راوتی دی بدیل او حکیم ابن حزام، او بل طرف ته ابو سفیان راوتی دی. چې وګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسېد، او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورسېد شپه ده پړاو یې واچو. حکم نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړو چې هر کس 10 ځای اور بل کړي، هر صحابي به 10 ځای اور بلی، 10 ځای اورونه بل شو، هر کس 10 ځای اور بل کړي، 1,00,000 اورونه بل شو. ابو سفیان چې وکتل چې دا څه چل دی، دا دومره کسان، ځکه 1,00,000 اورونه شو که نه، چې دا څوک دي بدیله وی دا به حوازن به وي. نه حوازن نشي کېدی، هغو څه کار شو چې دلته راځي. وی زما دا قوم به وي، ستا قوم دومره کم دی، هغو لږ کسان دي. نو بیا دو په دې وی ته ول راوتی بدیله، وی زه خو دشمندار سړی به خپل د تا ته پته ده چې بنو بکر زمونږ سره څو پیرې په موږ حملې کړي، زه دا خپل قبیله ګورم. نو تاسو ول راوتي. په دې کې عباس رضی الله تعالی عنہ هغه راغی، خبر شو چې نبی علیه السلام راغلی دی. لاړ د نبی علیه السلام خواله او ایمان حضرت مخکې کوشي خو کلمه یې ویله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خوشحاله شو چې دومره خوشحالي باته چاته نه وه میلاو شي تر نن چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شو. بیا عباس رضی الله تعالی عنہ ورته عرض وکړو چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم، تا چې دا 10,000 کسان راویستي دي، او دا که قریشو باندې تا حمله وکړي، د قریشو یو ماشوم نه پاتې کېږي. نو هغو سره ښه وکړه. نو نبی علیه السلام وی هغو بدعهدي کړله، ما نه معافي، خو هغو غواړي هم نه، څنګه ورسره ښه وکړو. عباس رضی الله تعالی عنہ وی چې ما له موقع راکړه چې زه لاړ شم او خبره وکړم. نبی علیه السلام وی بالکل خبره وکړه، وی ته ما له څه نښه راکړه خپله. نبی علیه الصلاۃ والسلام وله خپله قچره ورکړه، سپینه قچره ده. په هغې باندې عباس رضی الله تعالی عنہ سور شو او مکې طرف ته روان شو. انشاءالله که جنو خپل سبق به مخکې وړاندې بوځو. دا زمونږ 4 سبق و، که تیر یو جمعرات دا یو اتوار قضا شوی نه وی،
نن به زما کې دا پوره خبره الله پاک درته رسولې وه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.